बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د آزاد نیوز ګران کتونکو د یو افسوسناک خبر سره د سوات تحصیل خدمت د تاسو مخاطبین مجي نن سهار چونکې په 11 بجې یو ډېر ناخوندواره واقعه راغلې ده. مین چټلي روډ چې کوم دی تاسو کتلی شئ دا مهال مکمل بند دی. د همدغه زموږ ګاډي که د هغه طرفه راځي او که د دې طرفه ځي د کالام سایډ ته مکمل روډ جام دی. نن سهار په 11 بجې دغه ناخوندواره واقعه راغلې ده. مزمل ولد جمیل چې د یوې رکشې ټکر هغه والی دی او هغه مات شوی دی. عمر تقریبا ویل کېږي چې 7 کاله عمر دی د هغه. د یو لږ چې پرایویټ سکول ادارې دلته کې هغې ته د هغې سټوډنټ دا مهال تاسو کولی شئ چې دغه د کلي او د دې مزاماتو خلک احتجاج یې کړی دی او راغلي دي او دغه روډ یې مین روډ یې بند کړی دی. او دوی چې د دوی څه مطالبات دي په اورېدونکو دغه هم راځي چې کوم ملزم دی د رکشې ډرایور دی کوم دی نو هغه دا وخت ګرفتار شوی هم دی. خو بیا هم اورو د دوی څه مطالبات دي مخکې ته د دوی د احتجاج په څه ډول جاري. دا مهال زموږ سره دې ځای مقامي یو څو باشندګان موجود دي د هغوی تاثرات تاسو ته وګورئ. السلام علیکم. خپل نوم راته ووایئ. زما نوم رسول الله دی څخه ډېره مننه چې تاسو راغلئ. دا واقع داسې ده که نه دا زموږ پنځم ماشوم دی چې کړی چې دا زموږ ضایع کېږي په دې ځای کې په دې موړ کې. بل لومړنۍ غلطي چې د دې سکول په موږ دا ووایو که نه دې سکول نه پکار دي چې ستا نه یو ماشوم مړ شو ته لاړ شې کمپلین وکړه څه ایف آی آر وکړه. دا زموږ پنځم ماشوم دی زموږ په دې ځای کې مري. موږ دا درخواست کوو چې موږ له کم از کم 3 بریکري راکړي یو په دې موړ کې راکړي یو د دې کلي یو د هغه چړایي سره دا موړ دی یو سړی بریک نه لري. بل زموږ د پولیس ادارې ته درخواست دی کو موټرسایکل دی کو رکشه ده کو سوزکې دی دوی په دې تحصیل کې ودرېږي د هر سړي لیسنس چې لیسنس نشته ګاډی 2 میاشتې بند کړي کس 2 میاشتې بند کړي دوسته کې 200 روپۍ والی کس پرېږدي ذاته سره خلکو نه دی. بس دا ماشوم دی دې ځای نه ګوره دغلته کې به ویني پرتې تاسو میډیا وال ویني د دې هغه ځای خو راښکو دی لکه دا زموږ پنځم ماشوم دی یو نه دی. لکه دې اوس حل خو پکار دی که نه موږ د دا احتجاج به د هغې پورې جاري خدای دې کړي چې دوی زموږ سره څه کوي. موږ ته دې په دې ځای کې 3 بریکري ووایي یو د دې سکول په خوا کې یو د دې کلي په خوا کې یو دغه چړای په خوا کې. زموږ دغه مطالبه ده دې کې زموږ سره خپل کلي ولاړ دی غونډ مکمل دغه ماشوم دی د هغه ډېډ باډي پرته ده. موږ به د هغې پورې په دې ځای کې نه چې څو پر زموږ مطالبات منلی شوي او دا روډ په دغې پورې بند ذموار راغلي تر اوسه پورې پولیس راغلي وو موږ مطالبه دغه د هر بل د حقونه چې راغلي ډېره مننه شکریه او د ټیم ډېره شکریه د موږ مطالبه دغه چې هر بل سکول والا غلطي کړې ده سملالي نشته سکول یې فیس په ټیم باندې چې ماشوم فیس را نه وړي 9 بجې هغه ځای کې ماشوم ګرډ ځای کوي کلاس ځای کوي ماشوم کور ته لیږي بل ته فیس راوړي د ماشوم وخت ځای شي کلاس ځای شي د راځي کور ته فیس راوړي د سکول والا دا فکر نشته د ماشوم په روډ باندې راوړي چې کس روډ ماشوم روډ تاثیر په لګرونو ماشومان دي ټول قمقلان ماشومان دي دلته مور پلار لګي چې ماشوم تربیت وشي دوی د تربیت په ځای باندې ماشوم د راشي د خپل خبر ته اتحاد وي د باندې بدن د کو تمل د معلوماتو څخه تر مخکې چې دا واقع څنګه راغله په دغه ټیم کې وګورو بیا راځي چټي شي پیپر ایگزام سٹارټ دی سکول ایگزام دی ماشوم پیپر ورک او عمر د روډ کلاس او د سکول بورډ په باندې د سکول ګدام ته په باندې ودرېږي د ماشومان باندې روډ کراس ماشوم روډ کراس کوي روډ د خاطر سره راغل د رکشې وال د ماشوم دا غل په رکشې راکو دی سکول پرنسپل پاکستان وینا کوي پرنسپل موږ د موږ د موږ چې روډ باندې ماشوم روډ باندې نو پیپر یو لګو موږ ماشومان وړاندې روډ موږ د پیپر دی وایو د ماشومان دی وایو دا د سکول دی وایو نه د سکول ول دی پیسې د ماشوم سره دی درلېږي د ماشوم بیا لم کوټه په کټ کوم د ماشوم سره دی درلېږي ماشوم د خوري دی لپاره د سکول ولادي دی ورشي موږ مطالبه دغه ده چې د سکول پرنسپل دی گرفتار شي د سکول خلاف قانوني کارروایي وشي د سکول خلاف موږ قانوني کارروایي پکار ده چې تر څو د سکول خلاف قانوني کارروایي نه شي پرنسپل گرفتار شوی نه دا روډ بند دا روډ په تراغي پر کولاوي کې نو په جنټي کډوي کورتي کډري په سلوري روډ په تراغي پر بند چې سکول پرنسپل گرفتار شوی نه یو ځای ډېر مهرباني ګران کتونکو د چټلۍ د مقام نه تاسو مخاطبین او تاسو به معلومه شي چې دغه یو ډېر ناخوندواره واقعه نن سهار په 11 بجې راغلې ده. مزمل ولد جمیل چې کوم دی دغه رکشې زه په دې کې دا یو خبره اډ کوم زه به زه د خود په خپله رکشه چلوم صحیح ده. موږ دې پولیس ته دا درخواست کوو چې څومره رکشې دي د مدین نه واله تر د مینګور پورې موږ تاسو ته ریکویسټ کوو چې په دې تحصیل کې هر یو رکشه ودروئ لیسنس ورسره وګورئ چې نه بندې کوي مکمل بند کړئ 2 میاشتې بند کړئ دریم زما سره نیز ما هم بند کړئ دا رکشه د وایي سیزې راله خو پلیز ریکویسټ ته کوم چې چا سره لیسنس نه ورسره بند کړئ مکمل بند کړئ دا موږ به دا په خپل په تحصیل کې مدري و دې مبارکي او والي سی به دې
صبر دی څه احساس کې او څه ویل غواړئ زه دا غواړم اوس زما زوی خو ځان لاته هغه شو چې د بل ماشوم پکې زه نه راکړي د بل ماشومانو د هغه پیسې ما پته کوم یې لاړو الله دې د زړه صبر درکړي او حوصله وکړه او که وګورو په دې مقام باندې ډېرې سوینګونه جوړ شي ډېر کېږي به دغه څلور پنځه حدیثې په دې ځای باندې وشوې جمع نه ماشوم دی دا او استادان هم چې د سکول چوټي شو استادان هم پکار ده چې هغه بهر ته راوځي خبره کومه خیال دې ټول چې دا دې دغه غلطي تاسو کوئ چې دوی د دې غلطي د نور دی چا ما ولا ګاډي کړې په ګاډي کې زیرا راځي دی ولې د سکول نه پاتې مګر چې چوټي شو تاسو نه کېږي چې ګاډي پورې انتظار وکړي چې ګاډي راشي بیا د الګ بار کې ګاډي ته دوی زه ګاډي ولا پیسې سي جوړ کړل سکول ته سي جوړ زما دغه نشي کولی دا ما سره بل نشم چې دا څلورمه پنځمه حدیثه ده او په دې ځای باندې دا معاملې کېږي په دې کې غلطي زموږ د استادانو ده ځکه چې موږ ماشوم ګاډی موږ باندې دین کې کرایه موږ ورکوو د استادانو فیس په هره میاشت کې ډبل زیاتېږي د هغه تپوس موږ نه کوو موږ خیر دی چې زموږ ماشوم ته سہولت وي دا څلورمه پنځمه حدیثه ده او په دې ځای کې دا حدیثې کېږي نو موږ مهرباني غواړو سوال کوو حکومت ته چې کوم چا سره لیسن نه وي هغه ګاډی دې په روډ باندې نه چلېږي کوم یو سړي سره ثبوت نه هغه دې په دې روډ باندې نه چلېږي زموږ د ماشوم سهار دی دغسې د نورو ماشومو دغسې مایده نور کېږي او مهرباني وکړئ موږ حکومت ته سوال کوو چې زموږ د درخواست ډېر مهرباني ګران کتونکو د شکرۍ د مقام نه تاسو ته مخاطب روډ چې کوم ځای په مکمله توګه بند دی د کالام چې کوم مین شهره ده نو هغه بند دی ګران کتونکو احتجاجي خلک راوځي د مطالبات تاسو واورېدو چې دا مطالبات چې یې تر هغې پورې څو پورې زموږ مطالبات نه پوره شوي تر هغې پورې به زموږ روډ چې کوم دی بند وي احتجاج جاري دی نور اپډیټس به تاسو زموږ